رسول اللہ مبارک فرمائی ان اللہ تعالی قد اختار من الایام اربعة بشک اللہ تعالی په ورځو کې څلور ورځې غوره کړي په هغې کې اول ورځ د جمعې ورځ ده ځکه چې په دې کې داسې یو وخت دی یو ساعت دی چې په هغې کې مسلمان بنده د الله تعالی نه د دنیا د آخرت متعلق څه وغواړي نو الا اعطاه الله ایاه نو الله هغه ته هغه ورکوي او دویمه ورځ د عرفې ده ځکه چې کله د عرفې ورځ راشي نو الله تبارک وتعالی د فرشتو وړاندې یې د عرفات په حاجیانو باندې فخر کوي او فرشتو ته فرمایي چې ای زما فرشتو تاسو زما بندگان وګورئ دوی سرتور سر گرد وهلې راغلي دي دوی خپل مالونه خرج کړل او بدنونه یې ستړي کړل اشهدوا انی قد غفرت لهم تاسو ګواه اوسئ چې ما دوی ته بخښنه وکړه دوی مغفرت مې وکړه او درېیمه ورځ دا غټ اختر ورځ ده ځکه چې کله د قربانۍ ورځ شي بنده خپله قرباني ذبحه کړي فاول قطرة من القربان تكون كفارة لكل ذنب عمله العبد نو د قربانۍ لومبې ساس کې د وینې جزمکې ته ورسي نو په دې سره د دې بنده تمام هغه ګناهونه معاف شي چې کوم د کړي او څلورمه هغه د وړوکي اختر ورځ ده ځکه چې کله مسلمانان د رمضان المبارک روجې ونیسي بیا د وړوکي اختر ورځ باندې عیدګاه ته راشي نو الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي بشک هر عمل کوونکی د خپل عمل اجر طلب کوي زما بندگان د رمضان روجې ونیولې اوس عیدګاه ته راغلي د خپل اجر مطالبه کوي اشهدکم انی قد غفرت لهم نو ای فرشتو زه تاسو ګواه کوم چې ما دوی ته بخښنه وکړه بیا یو اواز کوونکي آواز وکړي یا امت محمد ارجعوا فقد بدلت سیئاتکم حسنات اے د محمد صلی الله علیه وسلم امته تاسو داسې حالت کې خپل کورونو ته لاړ شئ چې ما ستاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي